کتونکو الف خان شیرپوی ما مصروفیاتو د مصروفیاتو په وجه باندې زمونږ ویلاګ چې کوم دی هغه مخې ته نه دی راغلی، خو په هغه خبره باندې خلک پوښتنه کوي کومه ناوې چې وفات شوې وه د زهرو نه، نو یو خبره کوم چې 20 مړه وشي اخري انجام یې روغه یا هغه روغه یا مخکې یا وروستو. دغه روغه د هغې په 3مه باندې شوې وه او په 3مه باندې موږ غوښتل چې موږ تاسو خبر کړو، خو د وخت ناسازي په وجه باندې چې موږ ته بیا موقع میلو نه شوه سټوډیو کې بیا موږ کېناستو، موږ بیا خبرې اترې تاسو سره ونه کړې. نو یو خبره خو دغه کومه چې 20 مړه وشي اخري انجام یې روغه وي. کومه مشران چې په دې کې کوشش کړې ښه یې کړې ده ستاینه یې کوو چې مزید د تصادم نه خبره بچ کړه. دغه روغه په 80,000 روپۍ باندې شوې ده او دغه د جینۍ کور والا 80,000 روپۍ اخیستې دي او په عمرزو تاڼه کې شوې ده. موږ د سوشل میډیا نه خبر شو، په کار دا ده چې فریقینو موږ ته هم لږ ویلې وې، نو هغه ټیم سره پرې موږ پروګرام کړو، خلک هم خبر کړو، دواړو فریقو سره هم خبرې کړې وې، خو بس دغه ډیټیل راغی. دې سره سره خلک وو چې پوسټمارټم څه دغه شو. زما په دغه پروګرام کې دا مقصد تاسو دې کې موږ سره دا پوسټمارټم وینئ. دا پوسټمارټم چې کوم دی نو ډاکټر امین دی یا ډاکټر امان دی، زنانه ده، دا 400 اسپتال کې چې کوم دی نو دی پوسټمارټم شوی دی. خو دا چې کله 400 اسپتال ته لاړه نو 400 اسپتال نه دا الارج ته دغه کړه، الارج کې ورته ډاکټران وویل چې یاره په دې باندې څه وایلنس نه دی شوی، یعنې تشدد پې نه دی شوی، خو د زهر خوړلی دي او هلته کې دا ایکسپایر شوې وه چې ساعت یې تلې وه، نو واپس یې 400 اسپتال ته ورولېږل او 400 اسپتال کې کومې ډاکټر چې دی پوسټمارټم کړی دی نو هغې دغه پوسټمارټم کې لیکلي چې یاره د وایلنس نه نه مړه، د زهرو نه مړه ده، دغه زهر چې کوم دی نو دی خوړلی دي. پایزن چې کوم تاسو زما په یو ویډیو کې ذکر کړو چې هغه یو ملګري ذکر کو، په دې باندې ډېر زیات پیدا چې یاره دا دومره دي له هغوی وي چې یاره شړشمو تیلو سره یې خوړلی دي. نو پوسټمارټم راغلی دی د چې دا جینۍ چې کومه ده دا د زهرو خوړلو نه مړه شوې ده. اوس زهر خوړلی شوي دي یا زهر ورکړی شوي دي دغه خبره تعین نه کیږي، خو د زهرو نه لکه هغوی یو دا خبره کوله چې یاره په مری ولغلې شوې دي، نو هغه خبره پکې نه ده راغلې، یعنې تشدد پې د سره نه دی شوی. بله خبره دا ده اکثر بیا داسې خبرې پیغور شي نو بیا د جرګې چې کوم دی د هغې دپاره نقصان وګرځي، نو لحاظه د جرګې خیال ساتلی اول خو زه روغه کول نه دی چې روغه یې دې وکړه نو بیا دې روغه وکړه، بس روغه شوه، دې کې بیا ټولې خبرې چې کوم دی نو هغه ختمې شوې. خو ډېرو خلکو دغه پوښتنه لرله چې یاره په دې باندې ته پروګرام وکړه چې د هغه جینۍ څه وشو، نو د هغه جینۍ روغه شوله په دواړو فریقینو ترمنځه، مشران پکې را ترمنځه شو. پوسټمارټم رپورټ راغلی دی، پوسټمارټم رپورټ کې زهر خوړلی شوي ښودلی شوي دي، تشدد یا په مری غلی کېدل یا بل څه چې کوم دی نو په هغې کې نه دي ښودلی شوي. باقاعده دا پوسټمارټم چې کوم دی موږ د هغې په 3مه باندې وصول کړی او په 3مه باندې موږ ته دا پته لګېدلې وه، خو لږ لیټ شو پکې، نو ډېر خلکو دغه پوښتنه کوله. خو یو خبره به په دې موقع باندې ضرور دا کوم چې په کوم عمره کې مه هلک له واده کوئ، مه جینۍ له واده کوئ، هغه هلک له واده کوئ چې هغه په کور کې خپله فیصله څه نه څه ښه ده پورې کولی شي، څوک یې مني او دا په دغه کې ویلی شي. او یا هغې خلکو ته دا وایم چې په خپلو ښځو باندې شک مه کوئ. اسلام څه وایي؟ اسلام ډېر کولو په دې کې خبرې اترې کړي دي، خبرې چې کوم دی نو سمي طرف ته تللی شي، انسان په خبرو پیږي. دا جرنلي خبره کوم، جرنلي خبره کومه چې انسان یو زنانه ده غلطي تو شوله، اوس په ډېرو زنانو سره دا موبایل دی، نو اوس په غلطۍ کې د تصویر فیسبوک ته لاړه یا تې اسټوري ته لاړه، نو به د هغې غلطي وکړله، د هغې نه غلطۍ کې لاړه، وټسپ هغه استعمالوي یا هغه فیسبوک استعمالوي، هغې ځان ته له تصویر ویستو هغه ته فیسبوک ته لاړه، نو په هغې باندې به ته وجنې، په هغې باندې به ته پرېږدې. غلطي د انسان نه کېږي، په سوشل میډیا باندې څومره تصویرونه راغلي دي، یا دې سره سره چا په غلطۍ کې ورته کال وکړو، په غلطۍ کې ورته میسج وکړو، نو ډایرکټ په هغې باندې شک نه دی کول پکار. او دې سره د ښځې ژوند چې کوم دی نو هغه ډېره د کړمو سره شي، یا ډېرې زنانه چې کوم دی په دغه کې مړې شوي هم دي. په ماضي کې موږ ته داسې ډېرې قصې مخې ته راغلي چې د موبایل استعمال دا ډېر په احتیاط باندې، اوس موبایل یې ماشوم له ورکړه، ماشوم پکې ګوتې وهي او ستنه لاړل، نو دا هغې نقصان خو نه شو که نه. ډېرو ماشومانو تاسو کورونو کې سوچ وکړئ موبایلونه یې د ځمکې ته ایستي مات کړي دي،
نو ماشوم خو په دې نه پوهېږي، ماشوم خو سکروټ هم رانیسي، ماشوم خو ماشوم دی. نو هغه په موبایل کې ګوتې وښي او دا یو تصویر لاړ، نو دا خبرې ځان ته مخې ته مودروي چې په دې باندې تاسو ښځې له زور ورکې یا ښځې سره زیاتي وکړې. په دې موقع مې دا خبرې کول غوښتل ځکه چې مستقبل کې داسې هم کیدی شي. خو څو پورې چې دغه کیس و نو پوسټ مارټم کې اوس دا زهر ورکړې دا کیږي یا نه کیږي د دې پته نه لګي، دغه بېله خبره ده. خو د زهرو نه چې کومه ده هغه پکې برآمد شوي دي او د هغې نه چې کومه ده نو دا مړه شوې ده او په دې باندې هېڅ قسمه تشدد نه دی شوی. پوسټ مارټم راغی او د دواړو فریقینو ترمنځه روغ وشوله. ښه خبره ده چې داسې زور روغ وشي چې مزید نور نقصان ونه شي، خو داسې خبرې ځان ته عبرت کي چې نورې داسې غلطۍ چېرته ونه شي. او د داسې خبرو نه ډېرو خلکو ته لکه دا مونږ پکې څو خبرې وکړلې چې موبایل استعمال ماشومان تصویر ویډیو کال غلطۍ کې او زه ډایرکټ شک کوم او بس یا ښځه پرېږدم او یا وجنم. بل ښځې سره چا د مرګ کار نشته دی. اسلام کې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. بس سنت دی چې کور نه جوړیږي او نو ته پرېښودی شي، خپل ځان له ژوند جوړولی شي، تا سره ژوند نه چلی، بس پرېږده. نو اوس تشدد او وجل نو دا بس خبرې دي او دا مه کوئ. بله خبره موقع نه لږه پیدا کړله ګرانو کتونکو، ګراني ډېره زیاته شوه. په 400 کې 3000 ته بورې ورسېده. ډېر خلک دا وایي چې موږ وفاق ته احتجاج وکړو که نه موږ صوبې ته احتجاج وکړو. قوم نه په IMF دی او قوم نه چې کوم دی په وفاق او په صوبه دی. قوم بس په یو خبره پوهېږي چې موږ له ارزاني راکړه ځکه چې روزګار شته دی نه. 700 روپۍ دیاړي ده، کله وي کله نه وي، هغه پکې په 3000 ځان له وړه والي او که نه هغه نور اخراجات او خرچې دغه وکړي. نور موږ دا ګڼو. دلته کې زه تاسو ته یو وړوکي شانتې کلیپ چې کوم دی نو د عمران خان صاحبه چومه چې هغه کله IMF سره معاهده کوله نو هغه دا انکشاف کړی دی ټول قام ته ویلو چې ګراني به مزید هم راځي. نو دا لږ ګورئ تاسو. को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी, अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है. एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर. अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी. ګرانو کتونکو تاسو دا کلیپ واورېده نو واقعي چې ګراني مزید هم راغله. اوس پنجاب پاسکو چې موږ له کوم غنم راکوي نو هغه غنم موږ ته نه راکړی کېږي صوبې ته. دلته صوبایي حکومت چې کوم دی نو 25% غنم هغه میلونو ته نه ورکوي. میل والا چې کوم دی نو میلونو والا ځان سره غنم ذخیره اندوز کړي دي. DCAC چاپې نه وخي. دلته کې بنیتي ده او قام چې څومره ذلیله کېږي نو هلته کې د هغوی سیاست چې کوم دی هغه پې چمکاویږي. یو بل سره بغض دی او زور چې کوم دی نو قام ته دی. نو زه دې قام ته وایم چې نن ستاسو په سر سیاست روان دی. تاسو چې څومره ذلیله شئ خوار شئ وکړېږئ نو هغوی ویل دا هغه پلانکي دا د پلانکي په وجه. خو په دې خبرو باندې ځان پوه کړې چې د چا په وجه ولې څنګه. او زه دې ټولو حکمرانانو ته دا وایم چې قام له ارزاني ورکړې. بس هر څوک چې ذمهوار دی خو خپلې خرچې اخراجات کم کړې، ښه ښکلې خورئ او ښه چرچې او مزې کوئ، قام باندې دا صرف کې. او ټول عمر هم دغه سیاستونه کړي دي او ټول عمر هم چې کوم دی تنخواګانې اخیستې دي او خزانه هم لوټ کړې ده. نو نن په قام باندې سخته راغلې ده او په دې وړو باندې اوس سبسډي ورکړې او وړه په وافر مقدار کې وړو پسې هم نن سبا ګرځي. نو ګراني ډېره زیاته ده. په ګرانه چې څومره باس وکړو په دې باندې هر چا له راوتل پکار دي خو احتجاج چاته کې. وفاقي حکومت وایي چې د صوبې کار دی، صوبه وایي چې د وفاق کار دی. نو موږ چېرته لاړ شو؟ د چا کار دی؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.